دا د ګل غوندې ماشوم نن د دنیا نه لاړ، د دنیا نه څه شو؟ فنا شو. د پاکستان سیاست حکومت د وجې د حکومت یې څه وکړو؟ ازار یې واخیستلو او نن دا ماشوم څه شو؟ د دنیا نه لاړو. دا هغه ماشوم دی د دې پلار چې په 9 مۍ واقعاتو کې وړی و، لیکن دې ماشوم په بېهوشۍ حالات کې پروت و. ډېر زیات یې ژړلو، ویلي چې ما زما پلار راولی چې زه یو نظر وینم. لیکن د پاکستان حکومت د سره هېڅ هم نه ویل چې د دې هلک ژړا یې وانه اورېدله او دا ماشوم څه شو؟ د دنیا نه لاړ. دا ټوله قصه در سره نن شریک کومه، واقعه در سره نن شریک کومه، خو دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نن زمونږ د سره څه قدر نشته دی، ځکه چې یو ماشوم څه ګناه کړې وه چې هغه د هغه پلار تاسو جیل کو او هغه څه شو؟ د هغه د وجې نه نن دا ماشوم څه شو؟ د دنیا نه لاړه. دې د پلار نوم دی عباد فاروق او د 9 مۍ واقعاتو کې دا جیل ته وړی و. نو د هغه په 9 مۍ واقعاتو کې چې کله د دوی په دې کور باندې دا کومه عمله راتلله، نو دا ماشوم ډېر زیات هوښیار و، ډېر زیات پوهه و. نو لیکن د دې د وجې نه چې کله دا خلک راغی، نو دې په مزغو کې څه چل شوی و، لیکن ډېر زیات څه بېهوشه شوی و. لیکن بیا دی هسپتالونو ته وړو، لیکن چا په هسپتال کې هم نه اخیستلو. زمونږ دا نن په پاکستان کې زمونږ حالات دي، ځکه چې یو کس جرم کړی یا نه یې کړی، لیکن هغه یې جیل ته ویوړو او د هغه د وجې نه د هغه زوی نن څه شو؟ د دنیا نه لاړو. دا هغه واقعه وه چې دې ماشوم سره شوې وه، لیکن دې ماشوم بیا ډېر زیات ژړلو چې ماته یو پلار خپل یو پیر ماته راپرېږدي چې زه یې څه وکړمه، زه یې وینم. لیکن د پاکستان حکومت او سیاست د دې څه وکړو؟ ازار واخیستلو. نو سړی ډېر زیات خفه شي په دې ځای کې، ځکه چې دې ماشوم څه ګناه کړې وه. پکار وه چې دا پلار هم ورته راایستلی وی او څه کړی خپل زوی خو لیدلی وی که نه. د هغه د وجې نه نن زمونږ یو خوږ غوندې ماشوم څه شو؟ د دې ماشوم غوندې ازار یې واخیستلو. نو بیا موږ له اکثر وایو که نه وایي الله پاک موږ باندې عذابونه راولي. نو موږ د دې نه یېرېږو، ځکه چې نن زمونږ په پاکستان کې دا حالات روان دي. نن یو ماشوم چغې وایي ما سره ما له خپل پلار راولي چې زه یې وینم. هغه څه کېږي؟ ترسېږي چې زه خپل پلار وینم. لیکن نن هغه په یو دروغ مقدمه کې وړی 9 مۍ هسې څه ګپ شپ شروع دی په دې پاکستان کې. سړی ډېر زیات خفه هم شي، ځکه چې داسې ناشنا غوندې قصې ویني، داسې یو ماشوم غوندې ویني چې هغه د دنیا نه لاړ شي. یو چالاکه ماشوم، یو قابل ماشوم، نن هغه د خپل پلار نه میلاویږي او د خپل پلار په مینه کې هغه څه شي؟ د دنیا نه لاړ شي. د هغه مازغه دي ګوره، هغه په هسپتال کې هم نه اخیستلو، لیکن وایي دې پلار څه کړی دی؟ په 9 مۍ واقعاتو کې راغلی دی. نو بیا چې کله واخیستو، نو هغه ماشوم ویل چې زما پلار ماله راولي، لیکن دې وویله څه کړو؟ پلار رانه وستلو او هغه څه شو؟ د دنیا نه لاړ. نن دا زمونږ انصاف دی، پکار ده چې موږ ته ټولو ته انصاف میلاویږي. نو ښه به ځکه چې د دې د وجې نه دا دی یو ماشوم څه شو؟ وفات شو. دغه ماشوم نن د دنیا نه لاړو. خوږو پښتنو چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ، خو لیکن خپل احتیاط کوئ، دا ځکه چې نن زمونږ سره انصاف نشته دی. سړی ډېر زیات پخپله هم خفه شي. پکار ده چې زمونږ پاکستان کې انصاف پکار دی. د غټو او که غټ خلک دی او که د کومه غریب خلک دي، پکار ده چې دوی له یو شان څه کوي، یو شان دوی سره څه کېږي؟ انصاف کېږي. لیکن زموږ په ملک کې دا نشته دی. نن 9 مۍ واقعه جوړه کړې ده او د هغه د وجې نه نن یو ماشوم څه شو؟ وفات شو. ډېر افسوس مقام دی پښتنو.